بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو ورور فضل وهاب سواتی یو ځل بیا ستاسو سره نیغ په نیغه مخاطب دی. امید لرم چې تاسو به ښه خوشحاله به د ژوند په مزو کې به مسافر ورونو او بیا چې کوم ملګري په پاکستان کې دي هغوی له نوې ویزې راغلي دي، د چا ویزې لګېدلې دي، د چا ویزې لګېده پاتې دي، چا میډیکلي کړي دي، څوک د ټیکټونو په وخت کې پاتې شوي دي. ډیر ملګري میسیجونه کوي، ټلیفونونه کوي، نو هر ملګري ته په ټلیفون باندې رسیده یا د میسیج جواب ورکول چونکې ګرانه شي او هر سړي ته که سړی ونه رسي نو بیا به هغې ګیله کوي. ما چې د ویډیو کلیپ کې ورته دا ټولې خبرې ریکارډ کړم او دوی ته وړاندې کړم نو دا ملګري به د دې نه مستفید شي او بار بار پوښتنو کوشش به نه کوي. اوس څرنګه چې تاسو ته پته ده چې د نن نه د اسلام آباد امبیسي چې کوم دی کار شروع کړو د نوو ویزو په حواله باندې، نو په دغه ډیټیل باندې زه لږ تاسو پوه کوم چې د دې ډیټیل څه دی، طریقه کاري څه دی. دا دوه قسمه ویزې د سعودي عرب نه راغلي دي یا دوه قسمه ویزې د سعودي عرب نه راځي چې یو ته وایي خاص ویزې، یو ته وایي عام ویزې. خاص ویزې هغې ته وایي کوم چې پردي ویزې. د پردي ویزې مقصد دا دی چې دا د یو خاص سړي په نوم که نارینه او که زنانه چې د یو سړي په نوم یې هغې ته وایي خاص. لکه مثال کې سایقه خاص شو، د کور ډریور شو، عامل منزلي شو، دا د کور مزدور شو، یا دې سره سره عامل مزرعه شو. د مزرعې چې کوم دغه دي د ویزې دي دغه هم سایق مزرعه شو، لکه ډریور د مزرعې شو. دغه پردي ویزې دي. بل ته وایي عام ویزې کوم چې د موسسې په نوم دي یا د شریکې په نوم دي، نو دغه ویزو ته وایي عام ویزې. اوس دلته دوه قسمه ویزې راغلي دي چې خاص ویزې هم راغلي دي او عام ویزې هم راغلي دي. ډیرو ملګرو خاص لګولي، ډیرو عام لګولي دي. نو اوس د اسلام آباد امبیسي ستاسو نه څه غواړي او تاسو له څه کول غواړي، په دغه خبره باندې زه غواړم چې تاسو پوه کړم، تاسو ورته غوږ کېږدئ. نو تاسو ته بیا نه د پوښتنې ضرورت چې تاسو د چا نه پوښتنه وکړئ، نه به تاسو ته د څه تکلیف ضرورت چې تاسو څه تکلف وکړئ. کوم خاص ویزې راغلي دي دا پاسپورټونو ته ختلي دي، هغه ملګري دي دا مهرباني وکړي، ملګرو تاسو دا مهرباني وکړئ چې کپیل سره رابطه وکړئ. کپیل ته به ووایئ چې تاسو وزارت خارجیه نه یو ورقه دلته ورته پیپر وایي لیټر چې څه ته وایي، دغه به هغوی به یو لیټر ولیکي د وزارت خارجیه چې کومه ده، صرف د وزارت خارجیه نه پردي ویزې والا وزارت خارجیه نه به هغه دسخط کی، مهر به کی، دغه به تاسو له راولیږي. دا سپاره چې کومه ده ستاسو دغه ویزه به هغوی په هغه لیټر باندې دوباره تاسو ته ایشو کی. دغه د پردي ویزې په حواله باندې خبره وه، کیدای شي تاسو پوه شوي. اوس د عامې ویزې په حواله کوم چې د موسسې یا د شریکې په نوم ده، ملګرو ستاسو دپاره د سفارې د طرفه دا خبر دی چې تاسو خپلې موسسې ته یا خپلې شریکې ته د هغې مندوب ته یا د هغې کفیل ته وینا وکړئ چې تاسو له پیپر ساز کی، د وزارت خارجیه نه هم دسخط کی او غرف تجاري په هم تاسو وکړئ. تاسو کوم چې عامې ویزې دي دا به دوه قسمه کار کوي، یو به غرف تجاري پې کوي، بل به وزارت خارجیه ته به ځي د هغې نه به دسخط کوي او مهر کوي. دغه چې دلته راشي دغه سفارتخانه به تاسو ته ستاسو د ایجنسۍ په ترو باندې دغه بدل کړي او تاسو به ویزه به تاسو ته نوي کړي، تاسو بیا تللی شئ. اوس په دې کې ډېر خلک دا پوښتنه کوي چې موږ میډیکل کړی دی، میډیکل به دوباره کوو که نه به کوو. میډیکل به دوباره خامخا کوئ، بغیر میډیکل نه تاسو نشئ تللی. د کرونا ټیسټ په تاسو دپاره ضروري، کرونا ټیسټ په تاسو خامخا کوئ. بل خپلو ایجنسو والا ته ووایئ چې ستاسو ویزې ولېږي او تاسو لا په ایډوانس کې ټیکټ بک کړي 20 ورځې پس 13 ورځې پس مثال کې داسې لږ لیټ ټایم کې، نو تاسو ټیکټونه به هم ارزاني. باقي د ختم اقامو په حواله په سعودي عرب کې چې د چا اقامې ختم دي، چا پسې حروف دي، څوک مطلوب دي، هغې له به هم یو ویډیو کلیپ کوم تاسو ته به درلیږم چې تاسو په دغه خبره باندې هم پوه شئ. په دې کې اوس اخرنۍ او اهمه کومه خبره چې پاتې ده هغه ده د نوو ویزو. کومې نوې ویزې چې راغلي دي دلته اوس دغه به څنګه لګي، څوک پې لګوي، په څه طریقه به لګوي. نوو ویزو دپاره هېڅ قسمه شرط نشته، ځکه چې هغه خو هسې نوې ویزه ده
یا وس راغلی ده یا راغلی دي نو دغه ویزو والا به سفاره د اسلام آباد چې کومه سفاره ده هغې وایي چې یو ورځ 2-3 تر هفتې پورې به موږ په دې زړو ویزو باندې کار کوو دغه به بیرته ټیک کوو دغه کسان به لیږو او بیا به دغه ویزې چې کوم دي په هغې باندې کار سټارټ کېږي او نوې ویزې بیا په 1 ورځ 2 ورځو کې لګي ستاسو ویزې به هم ولګي تاسو به هم ځئ باقي انشاءالله نوي کوم اپډیټ تاسو زموږ سره اوسئ نوي اپډیټ روزانه به موږ تاسو له درکو خپل قربه په زلوحب سواتي له اجازت ورکوي د الله فهم